بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو عمر جمشید یم. څنګه تاسو ته پته ده چې دا نواز لارور شهباز لا زمونږ قومي ایرلاین پی ای لګیا د خرڅی، یعنی لګیا د بولی لګولی ده 85 ارب روپۍ د ویلې په 85 ارب روپۍ باندې مونږ پی ای خرڅو او پټولې کې زیات رقم زیاته بولی په دې باندې لګیدلی د صرف 10 ارب روپۍ چې ډیره زیاته د شرم خبره ده. په ټولې دنیا کې لګیا ده زمونږ بېزتي کېږي. مختلف انټرنیشنل چینل تاسو وګورئ زمونږ د پی ای په متعلق ای څه وایي. دا پی ای چې د به نور ایرلاینز جوړول د په ټولې دنیا کې ټول نه مقبول ترین ایرلاین و. ښه د پاکستان نه تر لندن پورې په ټولې کې زیات تیز رسېدو والا ایرلاین چې کوم دی هغه موږ پی ای دی. نن راشه تاسو وګورئ چې 85 ارب روپۍ هغې لګولي دي او نن په 10 ارب روپۍ باندې خرڅېږي. دا ډېره شرم خبره ده زموږ دپاره. د دې مقصد داسې دی لکه پچم ګاونډ کې چې یو سړی وي او هغه کور سیسونه خرڅوي، خپل لوښي خرڅوي، خپل فرج خرڅوي، خپل ټي وي خرڅوي، خپل واشنګ مشین خرڅوي. څنګه بد لګي په دې محلې کې چېرې دا فلانکې سړی خو خپل کور نه سیسونه خرڅوي، خلک خو یې کور ته راوړي دی کور نه خرڅوي. څنګه بد لګي؟ دقسې مونږ هم په دې ټولې دنیا کې بد لګو. خلک لګیا دي نوي نوي شیونه خپل ملک ته انټر کوي، نوي نوي تجربې کوي. مونږ لګیا یو خپل ملک نه پی ای چې کوم دی زمونږ حکمرانان لګیا دي ای پی ای خرڅوي. دا مونږ اساسي لګیا دي خرڅېږي او په هغې باندې بیا 10 ارب روپۍ راښکېږي. چې انټرنیشنل میډیا وګورئ زموږ متعلق څه وایي. نو مهرباني وکړئ دغه حکومت ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ خیر دی نورې منصوبې یا مه کوئ، خو دغه شته منصوبه چې دا د نه لاړه نه شي. که پیسو کمی وي انشاءالله موږ پاکستانیان په دې وطن باندې ځان هم قربانوو، موږ به ورته چنده وکړو. هر څومره چې وي زموږ ټول پاکستانیان خو دغه قومي ایرلاین د نه لاړه نه شي، ځکه چې دا زموږ دپاره ډېره د شرم خبره ده، زموږ دپاره ډېره زیاته د شرم خبره ده. د ویډیو کتلو مهرباني. ښه د آباد اوسئ. د الله